د 15 اگست د سیلاب وروسته د منډې پل لا هم هغه شان نیمګړی پروت دی چې عامولس ته ترې سخت مشکلات راولاړ دي. خو اوس دا بازو میاګانو په مشرۍ کې د کلي خلکو په خپلو خرچو ارزي پل جوړ کړی دی، خو انتظامیه وایي چې دا یې لا قانونه کار کړی دی. خو سوال دا دی چې نه حکومت په خپله دغه پل جوړوي او نه یې ولس ته پرېږدي. دغلته ارزي پل په اوبو کې د ګټو پیلرې جوړې کړې شوي او تختې پرې ټک وهي او دا ګام یې ځکه اوچت کړو چې خلک به په کشتو کې په کرایانو تلل. د څه له وجې چې ولس د تاوان سره مخ وو، خو دا چې ولس ته د پل د نشتون له وجې څه مشکلات دي نو دوی وایي دا خو دوه تحصیلونه یو ځای کوي، شفقدر او تنګي تحصیل یو ځای کوي، بل غلنۍ پړانګ غار او دا غلنۍ دا تحصیلونه 4-5 تحصیلونه یو ځای کوي. دا د نوي کلي کې څونه کیسونه د خلکو پړانګ غاره پورې دوی ځي هلته تا ته پته د غلنۍ ته ځي، د دوی اے سی ډي او ډي سی هلته ناست. او د دې نه علاوه د دې خلکو یو بل سره رشتهداریانې دي، کلي ولس دی، کور کلي دی، بل کاروبارونه دي. د دې ترقي نه بلا خلک ځي شفقدر ډیری ته دوکانونه دي، د دې منډې نه بلا خلک هغه اړه تنګي ته ځي. لارم په دې طرف باندې د پلارګانې ټول ارسم بس په دې طرف باندې زو راځو تکلیف راته ډېر زیات پکې شو کې ډېر راته تکلیف وکنه. هاو دغه لاول هو چې راپول په دې پول باندې دغه بس بیا راتشته شي او تکلیف راته ډېر زیات پکې شو کې. یاره بالکل دا اپنی مدد آپ خدای دې خلکو سره ډیر خو کې مونږ یو आवाज وکړو دا ټول خلک راووتل. دې کار دې کې په دې اړیمارو کار نه کېده، په دې یخ وبو کې دا ټول د دوی د همت او جذبې د لاسه دا کار وشو. د دې او 600 کسان په خدای یقین وکړه. اوس د تنګیزي دفتر کې ناست لدی نه خبر چې 600 کسان مزدوري لذي هغه باچاره او دې کې د کلی ار یو کس د هفتاب میو داود مهراغه منګ خپل ځای کې ناستو جره کې اوراغه من پسې چې دا کو. بل خو انتظامیه د پل د جوړولو د پلان په ځای وایي چې ولس کم پل جوړ کړی دی نو دا لا قانون دی او دوی به د انتظامی اجازهتنامه اخلي. علب خان شیرپو دلبر نیوز منډه پل تحصیل تنګي د 15